یو بله واقعه مختصره شان بیانیږي چې ګوره بعضې بندګانو د صحیح دین او اسلام دپاره او د صحیح حق دپاره څومره طلب کوشش او محنتونه کړي دي. نو ته به هم د الله پاک نه دعا غواړې او دې سره سره به محنت او طلب هم کې. د سیرت به کتابونو کې دي و یو نوجوان چې د هغه نوم دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. دا وایي زه چې د صحیح اسلام او دین ته رالم د واقع نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه او ډېرې وژړل او بیا ورته د الله نبي وفرمایي چې د ملګرو ته هم بیان کړه. نو دا وایي چې ما ډېره سخته او ډېر تکلیف تیر کا او په دې طلب او کوشش کې ومه چې صحیح دین ته به زه څنګه ورسم. الله رب العالمین آخر ورته راورسول. نو هغه وایي چې زه دا د فارس علاقې دی وایي زمونږ د علاقې نوم اصفهان دی. وایي په دې کې دننه یو کلی دی او په هغه کلي کې موږ اوسېدلو. دې خبرې ته ښه ګوره. وایي زما پلار د دې علاق د دې کلي یو سردار و او ډېر مالداره مو او زه داسې یو نازولی زوی ومه چې د کور د چاردیوارۍ نه به بهر په حال اسانه نه پرې خستم او زما چې کم ضروریات کومه د ژوند سره تړلي اسباب او شیانو هغه ټول به ما ته را رسول او زه ورته ډېر زیات ګرانه مومه. نو په دې دوران کې وایي زه راغټېدمه. کله چې راغټ شومه یو خو ما په دې دوران کې هغه مجوسیت دینه او د مجوسیت طریقې یادې کړې ځکه زموږ د علاقه چې وه او زما پلار دوی به د اور عبادت کاوه. نو زه د خپل پلار او د قوم په داسې یو منصب باندې ودرولم چې هغه اور چې کم به موږ بلاوه د هغې عبادت به م کاوه په خپله عبادت خانه کې. نو د هغې ذمواري ما باندې واچوله. گویا زه د دوی یو پادري شومه او د الله کار دی وایي دا اور به په 40 ګنټو کې یو لمحه هم نه مړ کېده. کله به چې دا اور مړ کېده نور خشاک به یې راوړل ځکه دوی د دې عبادت کاوه او څوک چې د څه شي عبادت کوي نو د معبود تعظیم کوي. لکه زموږ دور کې دا مشرکان ته وګوره د قبر د پاسه که یو شیریني پرته یو شی او څوک یې راوالي دوی له به ډېر قار ورځي سم مرګ پې کوي. نو دا وایي چې موږ هم د دې تعظیم کاوه او زه یو پادري او قسم له مقرر شو به دغه اور ته به ناست و دغه به مې دغه تازه کاوه او یو عزت او مقام مې و. پلار مې مشر سړی و سردار و او هر یو شی به ما ته را رسوه چې زما به حاجت و. بله ورځ یې داسې چلو شو چې زما د پلار څه یو کار پېښ شو. نو ما ته یې ویلې چې په نن ورځ باندې د زموږ چې کومې ځمکې دي او کوم دهقانان دي او مزدوران دي او د هغې نګرانۍ له نن ته لاړ شه. وایي زه غټ شوی ومه نو وایي په دې ورځ باندې زه ولېږلم. د الله کار ته اوس ګوره دا وایي زه چې د خپلو ځمکو له تللمه نو په لاره باندې مې یو عبادت خانه ولیدله یو کنیسه یو چرچ د نسواراو یو عبادت خانه مې ولیده چې دوی پکې لګې دي او په خپله طریقه باندې عبادت کوي. وایي زه ورته لږ ساعت ودرېدلم نوجوان هم دی نو وایي ما باندې د دوی د عبادت ډېر اثر وکړ
او دومره اثر یې را باندې وکړه چې زه د خپل برداشت نه بهر شوم او سیده دننه عبادت خانې ته ورننوت. نو د سهار نه د ماښام مازدیګره پورې دا ورځ ما 2 ساعته تېره کړه. په دغه وخت کې همدغه نصرانیت دین دی، بل دین نشته. د عیسی علیه السلام نه چې کم پاتې شوی نو وایي ما باندې د عبادت ډېر اثر کاوه. وایي ما د دوی د یو مشر نه تپوس وکړ چې ستاسو د دې مرکز او مشران چې دی په کوم ځای کې دي؟ وایي ما ته ویل هغه په شام کې. نو زما د عبادت د دوی ډېر ړته پرېوت. کور ته چې لاړم وایي پلار مې راته ویلې چې د ځمکو خیر خبره او نګراني دې وکړله. وایي ما ورته ویل چې پلاره نن خو ما یو ناشنا کار ولیده، یو عبادت خانه مې ولیدله او ډېر ښایسته عبادتونه یې کول او ما زه ډېر زیات متاثره شوم د هغوی نه. نو وایي پلار مې راته ویلې چې بچیه په دغه دین کې ګوره څه فایده نشته، دا زموږ دین چې دی ډېر زیات غوره دی او دا د پلار او نیکه دین دی، دا پرې نه دی. نو دا وایي نوجوان و، ما ورته ویل چې پلاره هغه دین زموږ د دین نه ډېر بهتر معلومیږي او هغه غوره دین دی زموږ د دین په مقابله کې. وایي دا پلار مې پوهه چې دا هلک خو د دې نه متاثره شوی دی، د دې نسواره او د دې بندګۍ نه متاثره شوی. نو د الله کار ته ګوره چې بار بار یې زه سمجاو کړم چې بچیه دغه دین نه زموږ د دین صحیح دی. وایي ما ورته ویل چې پلاره ما چې کم نن څه لیدلي دي، کم د نصرانیت د عابدان او بندګي مې لیدلې ده، د دغې نه بهتر نشته. نو سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې د پلار زه به د کوټه کې دننه بند کړم او زنځیر یې را لخپه کې واچم چې دا چېرته دغه دین نه متاثره نشي او زموږ دلته د پلار نیکه دین پرې نه دی او د ده چې کومه مشیري وه د پلارې دا یره ده چې دا رانه لاړه نشي. بس وایي زه په دغه ځای کې ناست یم وخت تېروم. په دې مابین کې وایي بس څه طریقه به یې ما ته یو موقع میلاو شوه د یو خط یا د یو سوال جواب چې دغه نسواراو ته مې ولیږه چې کله کومه قافله راځي او شام ته روانه وي په هغه ورځ باندې به ما خبر کوي. وایي زه به دې انتظار یم چې څه ورځې تېرې شولې یو کس خبر راوړه چې قافله راغلې ده او روان دي شام ته. بس وایي ما مخکې نه ځان برابر کړی او په څه طریقه مې زنځیر مات که ډېر زور او مشکل سره او ایسته وتښتېدم د خلکو سره لاړم. د ګوره د دین داسې غم دی چې صحیح دین زه وپېژنم او صحیح لار وپېژنم په هغې باندې مقصد ته ورسم. نو دا د قافلې سره دا نوجوان یوازې روان شامه پورې د یوازې د قافلې سره سفر وکړ. زموږ نوجوانان هم سفر یې کوي خو ایران او ترکیې باندې په پټه باندې ځي او یورپ ممالکو ته اوړي. د یورپ د هغه شنو لوټونو نه او د یورپ د سپین روبو زنانو جنکو نه متاثره وي، اسلام نه متاثره نه وي. په لاره ورته وایي څنګه راغلي یاست؟ وایي د اسلام نه تنګ شوي. دا ظالمان د خپل اسلام بدي بیانوي. وت په دغه ډالرو په دغه پونډونو په دغه پیسو باندې به څه وکړي چې اسلام ورته ورکړي. سلمان ته وګوره د واقعاته چې اسلام د غمه خپله شایي او د عزت ژوند هغه پرېږدي. نو دا غریب وایي چې زه شام ته لاړم نو ما تپوس وکړه چې مشر پادري چې کوم دی هغه مشر ستاسو هغه څوک دی؟ وایي ما ته یې وښوده چې دغه پلانکې کس دی. وایي زه هغه له رالم او ما ورته وویلې چې ګوره ما ډېر ښایسته ژوند پرې ایښی دی او زما پلار د قوم مشر و او زما ډېر ناز او په نعمتونو کې تربیت کېده، خو زه په دې راغلی یم چې دا دین ما ته حق کاره شوی
لہذا ما په دې دین باندې پوهه که او زه تاسو ژوند تېروم چې دا دین یاد کړمه. وایي هغه ځان سره کړمه، دا ژوند مې هغه سره تېرېده. په دې مابین کې یو داسې حقیقت باندې زه خبر شوم چې دې مشر کې خیانت دی. سره او چاندي او سپین یو شی بل شی خلک راوړي چې دا به ګینې خلکو له ورکوي، په مسکینانو غریبانانو به تقسیموي. وایي هغه به ده جمع کوله او مسکینانو ته به یې یوه کاسیره هم نه ورکوله، او د هغې نه تقریبا یو شپږو منګي دا د سپینو او سرو ډک کړي او یو ځای کې یې ښخ کړي په ځمکه کې. وایي زه په دې اړه کې ډېر خفه شوم چې دا مشر دی او په ده باندې دا خلک دومره اعتماد لري او یو شی بل شی راوړي، او دا دومره خیانتګر دی چې هغه هر څه خپل ځان ته او خپلې خېټې ته ولي. کله کله د بعضې واقعاتو کې فکر وکړي دغه د نصرانیانو د دې پیرانو دا بعضې طریقې زموږ د امت به د بعضې مولیانو او پیرانو کې مرالې. یو پیر ځان نه جوړ کړی او د دنیا څیزونه راځي جمع کوي. یو محتمم د مدرسې مشر ذمهداري د دنیا زکاتونه پیسې شی راځي هغه ځان له سنبالوي. 100 روپو کې 10 روپۍ لګوي او لس کم 100 د خپل ځان په دغه باندې راوړي. دا خیانت دی او د دې خلکو سره مشابهت دی چې یو شی تاله د چا په نوم راغی او ته په هغه ځای کې مصرف نه کړي، په خپل ضروریاتو کې لګې. نو دا وایي چې زه ډېر زیات خفه شوم. لږې ورځې چې تېرې شولې وایي دا سړی سته مړ شه. نو چې مړ شه نه دی د ده چې کوم رعیت دوی ډېر خفه وو. وایي ما ورته ویل چې څه له خفه کېږئ، دا ستاسو چې دا کوم مشر دی دا خو څه نیک سړی نه و، دا خو یو خیانتګر و. وایي هغوی ډېر زیات غوسه شو او وایي ما ته یې وویلې سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې په دې باندې څه دلیل دی. وایي ما ورته ویل چې تا کوم شی نه دا دله راغلي او ټول یې جمع کړي، او هغه ځای مې ورته وښوده چې هغه دی کې 7 تقریبا مټکې وې منګي، هغه د سرو سپینو ډکو راویست. نو وایي دومره غوسه شو دوی ویل چې دا په سولۍ باندې وتړئ چې په کاڼو یې ولو. وایي د دې نه وروسته یو بل سړی مقرر شه. وایي دغې سړي سره زما چې لږ ژوند تېر شه نو د الله کار دی، دا نیک انسان و، عبادت هم پکې و، څه ناڅه زهد تقوا هم پکې وه، او دغه د عیسی علیه السلام د دور نه دغه پیران پاتې شوي وو. ځکه دا 3 ډلې به ایمان والو کې جوړې شوې د عیسی علیه السلام. یوې جهاد وکړو هغه هم بچیانو شهیدان کړ، دویمې دعوت وکړو هغې هم شهیدان کړ. نو دا یو ډله پاتې وه لږ لږ دې ګوډونو کې چېرته پټ به وو. نو دغه دین را چلېده را روان. وایي دې سړي سره چې زما ژوند تېر شو نو دا نیک انسان و. نو زه د ده نه متاثره وم، وخت مې مښه، خو د الله کار دی. وایي لږ وخت یې تېر شو نو دا بیمار شه، په ده باندې مرګ راغی. نو د مرګ نه مخکې وایي ما ده ته فریاد وکړ. ډېر زیات خفه شوم چې زه به د دې نه وروسته اوس چا سره دا ژوند تېر کړم. زه خو راغلی وم چې دا دین یاد کړم او دا عبادت او دا طریقې او صحیح دین وپېژنم، او ته دا د سختې بیمارې نو زه به څه کومه. وایي ما ته یې ویلې چې بچیه خفه کېږه ما، ته به داسې وکړې چې موصل ښار ته به لاړ شي او هغه ځای کې پلانکې نومې یو انسان دی او هغه هم زموږ په دې طرز او طریقه روان دی. زما سلام هم ورته وکړه او هغه سره ژوند تېر کړه. نو دا وایي پس د مرګ نه زه دغه بل استاد ته لاړم. دله چې ورسېدلم وایي دا هم نیک انسان و، ده نه مې دا نصرانیت یاداوه. لږ وخت چې تېر شو وایي دا غریب هم ایسته مړ کېږي. وایي ده ته مې فریاد وکړه چې زه به دا نور ژوند چېرته تېروم او زه خو به دې طلب راغلم. نو وایي ده راته ویلې چې ته به نصیبین نومې یو علاقه ده، هلته به لاړ شي، هلته یو بل استاذ دی، زموږ یو ملګری دی، په دې طریقه باندې هم روان دی، دا ژوند به هغه سره تېر کړي. وایي زه هلته لاړم، هغه سره مې چې وخت تېر که
نو د الله کار ته ګوره چې دغه څلورم استاذ هم ایسته مړ شه. وایي ده ته مې ویلې به چې کله بیمار شه چې زه به څه کومه. وایي ده راته وویل چې یو پلانکی یو کلی راته یاد چې د هغې نوم د بصیرت کې عموریه علاقې ته به لاړ شي، هلته یو نیک انسان دی، هغه څه به ژوند تېر کړي. وایي زه هغه له لاړم، هغه هم نیک انسان و او دا ټول به د نصرانیت باندې را روان دي. وایي دغلته ما 2 کاره وکړه، یو مې دا عبادتونه کول، نصرانیت مې یاداو، دویم ما هلته لږ کاروبار هم کوو نو ګډې بزې مې هم ډېرې شوې، پیسې مې وګټلې. وایي لږ وخت چې تېر شو دا استاذ هم بیمار شو. وایي ده ته مې وویل چې اوس به زه څه کوم، اوس خو ما ته بله لار نه ده معلومه. نو وایي ده راته ویلې چې زما په خیال باندې دې وخت کې د ځمکې په سر باندې په ملت ابراهیمي باندې څوک روان نه دي چې کوم صحیح دین دی، خو دومره ده چې مکه کې یو شخص راتلونکی دی چې هغه اخرنی نبی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو که ته کوشش وکړي او طلب او نیت وکړي او دغه ځای ته ځان ورسې، نو ګوره دا کار ډېر مهم دی او ضروري دی، دا پرې نه دی. وایي ما څه غم شو، دا استاذ هم لږې ورځې بعد وفات شو چې دغه ځای ته به ځان څنګه رسوم، مکه او هغه ځای خو ډېره فاصله ده. وایي لږې ورځې تېرې شولې نو دغه ځای نه یو قافله راغلې ده د بنو کلب تجارت مجارت له. نو ما چې ولیدل چا راته وویل چې دا خلک د هغه طرف دي. وایي ما ورته ویل چې زه دغلته ځم او یو نبي راتلونکی دی او دې استاذ یې راته یو 3 علامې مښودلې. یو دا ده چې دا به داسې ځای ته هجرت کوي چې هلته کاڼي دي او شګې دي او قجورې ولاړې دي، مدینه یې یاده کړه. دویم صدقه چې وله راوړي په خپله نه خوري او هدیه چې وله راوړي هغه خوري. او دریم په دې املا کې به د نبوت یو مهر وي. دا 3 نښې مو یې راته وښودلې. نو دې قبیلې والا سره ما سودا وکړه چې دا ګډې به ځې غونډې مې والی، خو ما ځان سبوځئ. وی هغې ویل صحیح ده. کله چې زه روان کړم او ډېر خوشحاله یم، په لاره کې دې ظالمانو وی خیانت وکړو. په یو ځای کې دوی د مشو ایثار شو، زه به یو یهودي باندې خرڅ کړم چې دا غلام دی او دونه پیسې راکړه. اوس وایي د ازادۍ نه زما ژوند د غلامۍ شه. ډېر زیات خفه وم چې زه کوم ځای ته روان یم او دا کوم ځای کې غلام شومه. نو دغه یهودي سره مې څه ورځې تېرې شوې، د ده یو د تره زوی راغی د بنو قریظه چې دا مدینه کې یهود اوسېدل، 3 ډلې وې، یو بنو نذیر، دویم بنو قینوقا، دریم بنو قریظه. د دې بنو قریظه نه یو کس راغی چې دې یهودي د تره زوی و. وایي زه چې وکتلم او ورته دا غلام په ما راخرڅ کړه. وایي هغه واغستلم. مدینې ته الله ګور اسباب وله برابروي. مدینې ته چې رالم وایي د ده قجورې ما ته چې دې کې کار کوه او به دومره خوراک څښاک به یې راکوه چې سبا و بېګا به مې کېده. او وایي ما زه به دې انتظار یم چې کله به هغه مبارک شخصیت راځي، به دا ژوند تېرېږي زما. وایي په دې مابین کې وایي یو قجوره کې زه ناست یم، څه قجورې دغه کوم، لاندې مې دا مالک ولاړ دی. یو کس راغی وایي چې خبر نه؟ وایي نه، پلانکۍ قبیلې والا خو ټول دغه سړي مخې ته وروتل. کوم سړی؟ هغه سړی چې د مکې نه هجرت کوي او د نبوت دعوې کړې. دا وایي زه دې قجوره کې داسې شوم چې د خوشحالۍ نه راونه غورځېږم، خو ډېر زر راکوشم. وایي ما ورته وویل چې دا خبره لږه بیا تکرار کړه. نو وایي دې مالک زه یو څه پیړه نیمه والم، راته ویل چې هغه څه ستا څه کار دی، خپل کار کوه. دا یهودیان ډېر ضدین وو. وایي زه خبر شوم چې نبي صلی الله علیه وسلم راغی. وایي د شپې مې یو موقع لاندې کړه او قجورې مې ځان څه واخیست. ډېر هوښیار هم دی، هغه نښې ګوري. قجورې مې وایي وله وروړلې. وایي قجورې واخیستې او د ملګرو له یې ورکړې، ویې خوړې، ده ونه خوړې. وایي بله شپه مې بیا چې کوم دی قجورې وروړې. وایي بیا مې ورته وویلې چې ما ته پته ده چې تاسو صدقه نه خورئ، لهذا دا ما هدیه راوړې تاله. وایي بیا په خپله مو خوړلې، ملګرو له یې ورکړې. وایي دا 2 نښې خو مې پیدا کړې،
د درېیمې نښه پسې ګرځم چې څنګه به د عمله وګورم. په دې مابین کې وایي یو ورځ د الله نبي وایي په جنت البقیع کې دی یو مؤمن دفن کوي. یو 2 څادرې یې اچولي او زه یې شاته شاته کېږم. وایي د الله نبي صلی الله علیه وسلم په ما پوه شه. نو وایي دا څادر یې راته لرې که. نو چې ما وکته هغه د نبوت مهر احادیثو کې راغلي چې داسې نبوت نښه وه لکه د ناوې د ډولۍ ته به داسې یو غوټه شانې اچول کېده چې بنده به شو. دقسې یو غوټه وه یا لکه یو اګۍ د شترمرغ. په دې اندازه و احادیثو کې دا راغلي. وایي ما چې دا وکتله بس په ژړا شومه. وایي نبي صلی الله علیه وسلم راته ویلې چې څه چل دی؟ وایي ما چې د الله نبي ما خو د دنیا د شام او موصل او نصیبین او دا د علاقې دا ستړی کړلې به دې تحقیق چې زه به ملت ابراهیمي ته او هغه صحیح دین ته به څنګه ورسم، لیکن الله زما محنت او خواري ضایع نه کړله. هغه قیمتي دین او هغه نعمت الله ما ته را نصیب کړ. نو د الله نبي وایي راته چې دې ملګرو ته هم دا داستان بیان کړ. وایي هغې ته مې بیان کړ. نو دې واقعه ته وګوره، دې غریب څو استادان بدل کړي دي او په څومره علاقو راغلی دی او په آخر کې ورته الله دا نعمت ور نصیب کړی. نو دلیل دی به دی چې ته صحیح دین یا صحیح حق معلومې، یو به د الله نه دعا غواړي، دویم به لږ شی تحقیق کې طلب به کې، زه د عناد به نه کې چې نه موږ په کومه طریقه باندې یا موږ ته کوم خپل مشرانو څه ویلي یا موږ چې به کوم مذهبي یا موږ چې به کوم تنظیم رواني بس دقه بس دی. نه، مؤمن دې ته و چې به تحقیق کوي، د تپوس به کوي، زه د عناد به نه کوي، الله به یې ده ته صحیح هدایت نصیب کوي. دې د وجې نه دې محنت یې دومره رنګ راوړو. سبحان الله. نبی صلی الله علیه وسلم سره ناست دی او د سوره جمعې آیاتونه وی نازل شو چې الله هغه ذات دی چې نبي را لېږلی په عربو کې اول امیین او په امیانو و آخرین منهم لما یلحقو بهم، او نور څه خلک دي عجم چې دا نبي الله په هغوی کې م را لېږلی دی. د ابوهریره رضی الله عنه وایي ما تپوس وکړه د الله نبي نه چې د دې و آخرین منهم نه مراد څوک دي چې دا نبي په نورو خلکو کې م راغلی. وایي سلمان فارسي رضی الله عنه ناست او داسې وله دا ملا وټپوله او بیا ویې چې دا کس لو کان هذا الدین بثریا لناله رجال من هؤلاء، که د ایمان او د دین هغه ثریا ستورو پورې ورسي ونښلي نو دا خلک چې دی د سلمان فارسي دا خلک به د ایمان د هغه ځای نه راوالي او حاصل به کړي. دې د وجې نه د سلمان فارسي په نسل او په دغه طرفونو کې الله کم خلک پیدا کړه. امام بخاری رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله، امام نسائی رحمه الله، امام مسلم رحمه الله، دا غون محدثین د دې طرف عجم دي. نن ورته عرب محتاج دي د هغوی کتابونو ته او دارنګې عجم هم ورته محتاج دي. ولې ذکر لږه سخت مشرانو تېره کړه، الله داسې برکات پکې واچو. نو دې د وجې نه زما عزتمندو موږ موضوع بیانوله چې صحیح دین او صحیح حق ته معلومې، نو طلب او تحقیق به کې او ضد او عناد به نه کې او د الله نه به دعاګانې غواړي. مثال یې یو یم اخره کې یو سړی دی چې هغه په مانځه ولاړ دی او د ده خوا کې چا امین په زوره وویو، د ده د اړه داسې راتنګ شه چې دا څه طریقه کوي دا خلک او داسې پې بد ولګېد لکه ټوپکه او چا ورته تذکیره وکړه دا لرې که دا خبرې دې ته ویلی کېږي ضد او عناد. او یو سړی دی چې د خوا کې یو عمل وشو نو ده سره غم شو چې د دې زه تپوس وکړم چې دا زموږ دین کې څه حیثیت لري. نو عالم له راغی د پوس یې وکړه چې دا زموږ دین کې شته، هغه ورته ویل چې یو دا خو سنت طریقه ده او دومره دومره احادیثو کې راغلې ده او دعا ده او دعا نه وروسته ته پښتو کې م وې یو سړی دعا کوي او هغه وروستني و په د زور ورپسې وایي آمین، بیا هغه وایي الله جنتونه ورکړي، هغه وایي آمین. نو دارنګې پاتې هم دعا ده او د هغې نه وروسته په زوره دې امین ویو. نو عقلا هم ثابته ده او نقلا هم. نو دا مؤمن انسان یې دا وایي چې دین کې شته زما څه کار دی چې زه مخالفت کومه یا ضد کومه یا عناد کوم.
پکار دا ده چې زه پې عمل وکړم. نو دې د وجې نه داسې سړي ته الله هدایت نصیب کوي. بعضې نور واقعات هم دې متعلق لږ لږ انشاءالله بیانېږي. الله دې ماته او تاسې ټولو ته صحیح دین او صحیح حق باندې د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر